صحیح. مونږ چې تر اوسه پورې څومره ټاپکس ویل کنه که تاسو خیال کړئ نو مونږ منیجمنٹ والا چې کوم پلرز دي مونږ ون بای ون هغه زده کولو کوشش کوو. پهله مونږ پلانینګ ویلې، بیا مونږ ورپسې ارګنایزینګ ویلې. اوس مونږ سره دریم چې کوم کی الیمنٹ دی هغې ته مونږ لیډینګ وایو. بیا ورپسې دې نه بعد مونږ زده کوو چې کله دا کله کور شي نو بیا به مونږ کنټرولینګ وایو. نو دا اوس سټپ بای سټپ چې کوم دی کنه موږ د منیجمنت چې کوم پلرز دي هغه زده کولو کوشش کوو. نن زموږ چې کوم ټاپک دی هغه دی لیډینګ، مینیجینګ اینڈ ډیولپینګ فنډامنټلز کنه. تاسو یاد تاسو نه هیر نه نو موږ په ډیلی کلاس کې دا ویلی چې موږ سره پلرز اف مینیجمنت چې کوم دی هغه پول کا وتا ویلی شي ایبریویټډ فارم کې. پلانینګ مین پول کا مین پلانینګ، ارګنایزینګ، لیډینګ، کنټرولینګ اینڈ اشورنس. اوس موږ کوم لیول ته راغلی موږ چې کوم لیول ته راغلی یو مونږ پلانینګ هم کور ک، ارګنایزینګ هم کور ک. نو اوس نن به چې کوم سیز د کولو کوشش کوو نو مونږ به لیډینګ زده کوو. مونږ سره دریم نمبر چې کوم ایلیمنٹ دی نو زمونږ ټوډے چې کوم لیکچر دی هغه تھرډ پلر اف منیجمنٹ سره لینک دی. مونږ سره ټایټل دی لیډینګ، مینیجینګ اینڈ ډیولپینګ فنډامنټلز. دې چپټر کې به زمونږ زده کړې د لپاره کوم ایلیمنټس وي کنه هغه به دا وي چې د لیډرشپ ویل څه ته شي، مونږ سره پرپس څه دی او تیوریانې به دې کې مونږ وایو. مونږ به د لیډرشپ سټایل زده کولو کوشش کوو او د پرپس اف مینیجینګ ان کنټیکسټ اف لیډرشپ څنګه دی. او داسې بیا اپ کمینګ زمونږ چې کوم لیکچر راځي هغې کې بیا کوم نیکسٹ ویکنډ باندې به زموږ چې کوم د فنډامنټل سبجیکټ چې کوم پارټیکولر لیکچر دی نه کې به موږ دا ټول بولټس چې کوم تاسو ته ښکاره کېږي دا به کور کوو. نیم به په دې کلاس کې کور کوو او نیم به اپ کمینګ کلاس کې چې برډن نه جوړېږي او زده کړه به کې ډېره وشي. نو بیا زموږ اپ کمینګ کلاس کې به موږ بیا د کریکټریسټک اف ان افیکټیو مینیجرز ګورو. بیا به موږ ریلیشنشپ بټوین لیډرشپ اینڈ مینیجمنٹ ګورو. بیا هاو پیپل لرن، خلک زده کړه څنګه کوي د لیډرشپ نه یا مینیجر نه. ډیفرنٹ لرننګ سټایل څنګه دي. بیا کم 7 هابټس دي چې هغه افیکټیولی لکه هغه هاي هابټس دي چې هغه انسان اثر لري دغه عادتونو والا او هغه د دوی په لرننګ انوالومنت کې چې کوم نه کنه هغه ډسکس کول پکار دي چې هغه کم 7 داسې هابټس دي چې هغه مونږ خپل لیکچرز کې یا خپل ټاسک فورس پوینټ اف ویو سره ډیفاین کو چې زمونږ کوم امپلایز دي هغه مونږ سره په یو پیج باندې راشي او زمونږ چې کوم ګولز یا اوبجیکټیوز دي هغه مونږ اچیو کو. نو زمونږ چې دا کوم لرننګ اوبجیکټیوز دي دا ټوډیز لیکچر دا ډیوایډډ په دوو لیکچرز باندې دي. نو نن چې مونږ سیز د کول غواړو نو هغه بولټ نمبر 4 پورې دي. مونږ به چې کوم نه کنه دا پرپز اف مینیجینګ پورې دي نن نری لیکچر کې کور کوو. دا مونږ سره یو تھیوریټیکل ډیفینیشن دی د لیډینګ والا. تاسو ته کده ریډ یو ایلیمنٹ کاری یو کس ته چې هغه ځان سره لو د ټیم والا راکاږي کنه. نو د لیډینګ مطلب دا غوړي چې یو کس یا یو نماینده یا یو رهنما چې هغه خپل امپلایز لیډ کوي، ډایرکټ کوي، ویژن وته کلیر کوي او سپورټ کوي چې هغه خپل ګول اچیو کړي. نو دا غو پکچر دی چې دا سلف ایکسپلینیټری دی چې لیډینګ اصل کې وایي ستا نه د پکچر نه خو واضح دی یا یو رهنما چې هغه سره څومره امپلویز دي یا هغه مشر چې کوم خپل امپلویز ډایرکټ کوي ټوورډز اچیوینګ ګول. دا اوس موږ سره سب بوکش ډیفینیشنز دي تاسو دې ته وګورئ دنه او تاسو ته آیډیا کلیر شي. دي کې موږ وایو چې لیډرشپ از د پروسس اف لیډینګ پیپل to do their best to achieve desired result. لیډرشپ موږ سره هغه پروسس دی چې کوم کې خلک لیډ کوي یو کس یا یو مشر چې هغه خپل چې کوم ډیزایر ریزلټ دی هغه په اچیو کړي. دې نه علاوه موږ سره لیډرشپ کې شیزونه انوالو دي څه ایلیمنټس انوالو دي چې هغه د لیډرشپ ډیفینیشن کور کوي. وای لیډرشپ انوالوز کم شیزونه developing and communicating a vision for the future.
अब डेवलप कई और कम्युनिकेट कई बा पल एम्प्लॉयज था पल विजन द फ्यूचर के सब प्लान्स दी द फ्यूचर के सही चीफ का वल हुआरी और दी सारा सारा बिया एम्प्लॉयज मोटिवेट कई होम और बिया dir gut important chikam de element leadership definition chikam de aga securing their engagement to the task de chikam da gina mustaleki taso badakar sanga kawe taso basanga da employee kar sara stick sate sanga बताओ da employee na कम taso expectations di aga basanga taso di sara लगा मतलब په یو پیج باندې ساتي چې هغه achieve کړي the second definition dear worthwhile دا بدل لګي بیا تاسو ته ریپیټ کوم چې لیډرشپ کې موږ سره څلور سيزونه انوالو دي لومبنه خپل امپلویز ډیولپ کول مطلب کوچینګ کول ټریننګ ورکول زده کړه ورکول چې دی به کیسو بیا ودا غ پیغام داسې ورکول چې کنفیوژن وته نه چې ته به دا کار څنګه اچیو کې ته به زمونږ د ویژن میشن څنګه دی د کمپنی زمونږ د ټاسک په دا څنګه به اچیو کوو ښه طریقې سره پویول بیا هغه موټیویټ کول in terms of intrinsic support یا extrinsic support intrinsic report دي ته وایي کنه چې ته ورته وایي چې یاره moral support ورکول کنه moral support دا چې یاره employee of the month چټي مکو چې employee چټي نه کوي نو تاسو ګول په اچیو کیږي اور extrinsic reward ورکول لکه فار ایگزامپل monetary help کول student یو employee ته چې فار ایگزامپل کتا دا شی اچیو کړو تاسو دومره یونټ نن جوړې کړې پروډکشن ډپارټمنټ کې دي 50 یونټ جوړې کړې یا ته 60 اچیو کړو طالب چې کم نه کنه مونږ 1 लाख یا $1000 بچ کم دې مونږ تعالی انعام درکو تاسو هغه امپلوي موټیویټ کول او هغه سره هغه دغه چې کم انګیجمنٹ دی هغه کار سره هغه سکیور کول سم ټایم چې کم نه کنه سم امپلویز دا سی وی چې هغه لی ډاون شي خپل کار نه هغه خپل انټرست چې کوم دی دغه ماتيږي هغه ته انګیج ساتي هغه د پر داسې یو مایلستونز ډیفاین کول په ټاسک باندې یا هغه پلیټ فارم باندې چې هغه خپل کار سره جوړاو پات شي خپل کار سره منسلک پات شي چې کوم تاسو ایکسپیکټیشنز دی امپلوی نه هغه پورا کول نو تاسو سیکنډ چې کوم ډیفینیشن دی دا ډېر خسته طریقې سره چې کوم نه کنه capture شوی دی نو I hope چې دې کې بتاو تاسو کوېسچن دي کې بیا هی نو زه به تاسو ته بیا هم ریپیټ کوم راحت آیډیا کلیر شو بله صاحب جی بله بیخي کلیر ده صحیح وخت تاسو سو آیډیا کلیر شو بله تاسو انټرنیټ ډیر زیات کمزوري دی leadership او د منیجر د فرق کې د یاره وخت دا په واسه خو کوی نشم خو تاسو دا تاسو کو چې ډیفرنس بټوین لیډر او منیجر سره دا ټول کیپچر کیږي आवाज درځي سر بس تاسو چې کوم کوېسچن نه سوال دلته چې بیا د لیډرشپ او د منیجر د دې دوه ډیفرنس په بیا اخر کې راته بالکل زمونږ دا چې کوم نن کوم لیکچر دی کنه دا به تاسو فرام مینجمنت پوینټ اف ویو سره هم وایي هغه به هم تاسو ته کلیر کیږي ښا ډیفرنسز څه دي کلیکټیولی دي څنګه کار کوي صحیح سر چې کلیر دی مخته ها نو بیا دې نه په موږ سره لیډرشپ تھیوریز دي کنه دا ایگزام پوینټ اف ویو سره هم امپورټنٹ دي او لرنینګ پوینټ اف ویو سره هم پکار ته چې تاسو ته پته وي کنه نو موږ سره دومره چې کومه تھیوري ده کنه هغه ټریټ تھیوري ده دا ټریټ لفظي مطلب چې کوم نه کنه دا د انسان کریکټریسټکس دي ایو خصوصیات دي چې هغه سره هغه پرسنالټي کې انفولد دي لکه دلته کې زموږ د عمران خان خلک وایي چې یار د ټریټس چې کوم نه کنه دا لیډرشپ والا دي کنه تاسو په دا یو خاص کله ډیفرنس لګیدلی چې یار هغه
انسان یو پرسنالټي وی کنه غ سپیک فور اټ سلف چې کوم خبره کیږي چې یار د کدا ګډس پیدایشي دي او دا د پیدایشي چې کوم نه کوم دا خصوصیات دی او دا چې کوم نه کنه مخکې روان دي نه علاوه زموږ تاسو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وګوره چې د دې کوم خصوصیات چې ول ورکړي نه هغه الله تعالی 55 نه هم وړکوالي نه هم یو پرسنالټي داسې بروټ اپ کړي و چې هغه as a leader بکاون کېدو کنه دا هغه شیپینګ د پرسنالټي دا هغه سوسایټي سره څنګه انټراکشن راځي څنګه معاملات راځي نه هغه د انسان یو خپل خصوصیات وی چې هغه ته یو پلیټ فارم پرووایډ شي او هغه په سوسایټي کې as a leader survival شو نو دا ټریډ تھیوري ډیفینیشن چې کوم دی کنه هغه ټول هم دا کوي چې موږ سره هغه یو انسان هغه یو خصوصیات چې د هغه چې کله په سوسایټي کې خپل پریزنس شو کوي هغه معاملات داسې وي دغه لایف سټایل داسې وي دغه طریقې کار داسې وي چې هغه خپل یو داسې شیپینګ د انسان وکړي چې هغه لیډر کاونټ کیږي نو بیسټ اگزامپل موږ سره دلته کې کوم دی کنه دی پوینټ اف ویو سره حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی چې دا غي 55 نه وړوکوالي نه داسې ګرومینګ شوی دی داسې پرسنالټي ولا الله ورکړي و چې هغه چې کله یو خاص مقام ته رسیدو نو هغه خلق خپل امین صادق لقب ولا ورکړي و کنه چې د اختیا وې د روح پکې نشته کنه نو داغه ګرومینګ داسې شی او ناګل ټریټس لږی مطلب دا دی چې هغه انسان خپل خصوصیات چې هغه سروایول کوي په سوسایټي کې او هغه اخره کې چې کوم نه کنه لیډر په شکل کې راځي دې نه نو موږ سره بل یو تیوري دا لیډرشپ بیهیویر سټډیز دا شوی و دا سروې شوی و دا سټډي کنډکټ شوی و میشیګن کې چا کړي و کرټس اټول کړي و 1950 کې هغه د شزونه د ډایمنشنز خودلیو د لیډرشپ بیهیویر حواله سره بیهیویر دلته کې لفظي مطلب چې کوم دی کنه سینونیم سیو کړی دا اکشنز یادې هغه اکشنز مطلب کورس اف اکشن چې د یو لیډر څنګه موږ ته راښکاره کیږي نو دی ویل چې دا غي دوه قسمونه دي یو امپلای سنټرډ بیهیویرز دي او بل چې کوم دی جاب سنټرډ بیهیویر دی د جاب سنټرډ بیهیویر چې کوم پکچر موږ ته برازي مخه تا کنه دا منیجر والا کارونه دي او چې دا کوم امپلای سنټرډ بیهیویر چې کوم دا به لیډرشپ پکچر کې موږ سره کور کیږي امپلای سنټرډ بیهیویر هغه چې یو مشر چې هغه امپلای ته ګوري چې دا کوم ځکه ویک راځي الته هیلپ اوټ کوي الته ډایرکټینګ کوي الته اشور کوي چې ستاسو کار صحیح دی ستاسو کار خراب دی مطلب لاس نه نیولې ځان سره بوزي د ارګنایزیشن کار کوي او خپل ګول اچیو کوي جاب سنټرډ کې څنګه کې صحیح دی کې هغه مینیجر اپروچ دی یاره وته کې ته هر څه کې خدا کار ستا کول دی دی کې چې کوم نه هغه کوچینګ چې کوم سپیس دی هغه نه کیږي ا مینیجر چې کوم وی یا چې کوم مشر وی هغه صرف هغه خپل کس ته چې کوم نه هغه خپل کار پورا کول غواړي لور چې کوم نه دغه چې کوم انټرانزیک ریوارډ د ایکسترانزیک ریوارډ دغه سره هیڅ چې کوم نه کنه د سچويشنز نه او هیڅ تعلق یې وسره نه I hope چې دې کې به تاسو ته کلیر اوس ډیفرنس پته لګېدلی چې امپلوي سنټرډ بیهیویر څه ته ویل شي او جاب سنټرډ بیهیویر څه ته ویل شي دا دواړه لږ شان دي ډیفرنس لري دواړه خپل کارونه کوي خو دا لیډر چې کوم اپروچ وی امپلوي ته هغه لږ شان مختلف دی هغه صرف دا کول غواړي چې امپلوي سره یو بانډ جوړول غواړي چې هغه هر سټیج باندې یا کله هم یو کار چې پنفام کوي هغه ته دا سټیسفیکشن چې ما سره خپل لیډر ولاړ دی یا زما چې کوم مشر دی هغه ما سره په هر پلیټ فارم باندې ولاړ دی نو دا یو سترونګ بوند وي او چې دا کوم جاب سنټرډ بیهیویر ولا کم خلک دي کم مشران وي دا موست موږ سره مینیجرز پکې کاونټ کیږي کنه هم مشران وي هم موږ لیډرز بیل شو ان اذر ورډز هغه سره خپل کار سره تعلق ساتي کار تعلق تر یو ټاسک درو چې دا ټاسک ستا کولی ته به دا ټاسک کې بای هوک او بای کرو هغه تاسو سره اسوسییشن نه ډیولپ کوي بس هغه صرف خپل کار سره مطلب دی او ستا کار تعالی چې کوم کار آسان کړی دی اب ولا فلفل کې او هغه تاسو لور سره انګیجمنت نشو کوي دین علاوه موږ سره چې کوم لور کوم تھیوریز دی کنټینجنٹ لیډرشپ او سچویشنل لیډرشپ دا سیم دی خو 1967 کې هم دا خبره شوی و چې لیډرشپ هغه ته ویل شي
چې هغه کې دا ابیلیټي وي او دا پوهه لري چې کوم سچويشن کې هغه رالو یا مسله ورته رااله په کوم حالاتو کې او هغه متعلق چې کوم دی کنه هغه ځان کوپ اپ کی او هغه حواله سره فیصله واخلي ډیسیژن واخلي او هغه ټایم وباسي کنټینجنٹ لیډرشپ چې کوم نه دا چا کړي و دا فیلډر کړي و 1967 کې دا سچويشنل لیډرشپ چې کوم نه د دې تھیوري ایکسټنشن دی د 1974 کې هرسي اینڈ بلیکچارډ کړي و هغه دا او ال چې موږ سره د سولوشنونه چې کله راشي او سچويشنل حساب سره یو لیډر هغه خپل کارونه ډیفاین کی ناغه موږ سره سچويشنل لیډرشپ راځي دا کم دي ډایرکټ کول مطلب تاسو په دا کار کوي بیا کوچینګ کولی بیا کار د پاره هغه امپلویز تیارولي بیا سپورټ کولی هغه له ریسورسز ورکولي او بیا ډیلیګیشنز دي کار تقسیمول دي ډیفاین طریقې سره چې هغه افیکټیونس او افیشنسي پکې راوړي نو د چې کوم کنټینجنٹ لیډرشپ دی دا لیټر اون د چې کوم نه ایکسټند کړه او دا ټول سولوشنز دې پکې واچول او د سکول اف ثاټس چې کوم دی د کنټینجنٹ لیډرشپ والا هغه آسان کړه چې خلکو ته په پوهه آسان شي دا به بیا ریپیټ کوم تاسو ته لپاره د کنټینجنٹ لیډرشپ دا فیلډر کړي و انټروډیوس کړي و دا تھیوري په 1967 کې دا ویلیو چې لیډرشپ موږ سره هغه دی چې کله موږ سره یو حالات راشي په هغه باندې پوهه ولري او هغه حالاتو حساب سره خپل کورس اف اکشنز ډیفاین کړي بیا دا پرټیکولر تھیوري چې کوم نه په 1974 کې دی باندې لګار او شو نو هغه تھیوري لګ ایکسټند شو چې ایکسټند کړه هرسي اینڈ بلیکچارډ ایکسټند کړه 1974 کې نه هغه دا او ویل چې موږ سره لیډرشپ کې چې دا څلور خبره راشي کنه او یو پرټیکولر سچويشن کې دا څلور خبره انوالو شي او هغه حساب سره هغه سچويشن چې کوم نه هغه کلیر اوټ کی چې کوم امپلویز دي هغه سره پکې انټریکشن راشي نه هغه څلور کم سچويشنز دي ډایرکټ کولی خپل امپلویز بیا هغه کوچینګ کولی کوچینګ مطلب هغه باندې هغه زده کول دا بیا هغه سپورټ کولی او ډیلیګیشن کولی څه د لپاره فور د سیک اف ټوریزم چې افیکټیونس او افیشنسي راشي تاسو سره ټول امپلایز په یو پیج باندې راشي او چې کوم تاسو حالات دي یا کوم سچويشن جوړ دی هغه سرکمسټانسز کې د خپل سروایوال کې نو دې ته موږ وایو سچويشنل لیډرشپ بیا موږ سره دا پات ګول ماډل دی دا هاوس انټروډیوس کړي وا پرټیکولر تھیوري 1971 کې هغه دا ویلیو چې لیډرشپ چې کله تاسو ډیفاین کوي کنه نه کې پتا سو دا څلور خبره خامخا اچوي یو اچیومنٹ اورینټډ چې هغه هر څه لیډر بدا سی وی چې هغه خپل کول اچیو کوي اچاپ کوي هغه سره بل لکه سیکنډ پلان نه چلیږي کنه هغه خامخا څومره ایفورټس چې هغه امپلوي اورینټډ دی او جاب سنټرډ اورینټډ دی کنه هر رنګي بیهیویر دی او هغه به همیشه چې کوم اوبجیکټیوز دی یا ویژن میشن دی دا به اچیو کوي دین علاوه دا ویل چې هغه به امپلویز ډایرکټ کوي لاره بوته جوړي پاتوی بوته ډیفاین کوي امپلویز لپاره چې تاسو به دا مایلسټون اچیو کوي تاسو په دې لاره باندې راځي نو تاسو په خپل کول اچیو کوي او بیا دې بل څه خبره نه ختميږي بیا خپل امپلویز سره پارټیسیپیشن هم کوي ا ګول اچیو کول مطلب امپلوی سنټرډ بیهیویر دلته کې موږ طرف کوي چې امپلوی سره په یو پیج باندې روان وي او خپل ګول اچیو کوي اور سپورټ کوي هم چې د کم ځای یو امپلوی نیم د ریسورسز پکړي فرام آوټساید ارګنایزیشن هغه ورته هم پرووایډ کوي خپل انرژي وسره هم انویسټ کوي چې کم ځای کې د کوچینګ ضرورت دي سپورټ صرف دا نه چې ریسورسز ته لټول دا هم نه چې یو کس په یو ټاسک باندې نه پويږي هغه پویاول لکه هر بیگ پکچر باخره چې ا لیډر چې کوم مونږ سره دی هغه به سپورټیو نیچر هم وي فرام ویریس پرسپیکټیو دین علاوه موږ سره لور چې کوم تھیوریز دي هغه د لیډر فالوور تھیوري اځي کې صرف دا ویلي دي چې یاره د لیډر چې کوم نه دا همیشه په ډیپندنٹ وي خپل فالوور باندې هغه فالوور باندې چې کوم دا لیډ کوي
دا موږ تاسو کو غره کنه دا एग्जांपल زموږ همیشه په سوسايټي کې هم ډیپندنٹ دي کنه لکه راخاره کې موږ سره سوسایټیز کې فرام پولیټیکل پوینټ اف ویو وګورئ نو پاکستان کې چې کوم عمران خان دی د سره چې کوم فالوورز دي هغه یوت نو د کله هم یو ټاسک فورس بجټ ډیفاین کو یا چې ګول یا اوبجیکټیوز به جوړول نو د خپل ذهن کې یو ایج ګروپ ساتلو چې دا کوم خلک ټارګټ کوم چې زه به غي سره لاه عمل یا طریقې کار څنګه جوړوم او څنګه زبدا خلک چینلایز کوم او زه به ځان تر مخ کې دین علاوه چې کومه بل موږ سره تیوري دا هغه د لیډر ممبر ایکسچینج تیوري دا ډیره زبردست تیوري دا موږ سره اګرین کړي و 1976 کې د ویلیو د په دوه شزونو باندې فوکس ساتل چې د لیډر او د سبورډینیټس یا د لیډر یا د امپلویز د ترمنځ موږ سره ریلیشنشپ جوړېدل پکار دي او هغه کوم دوه شزونه دي یو ټرست دی او یو ریسپیکټ دی اغه د یو امپلوي سره ستا بوند جوړیږي چې کله ستا امپلوي سره بوند جوړ شي ایکسچینج ریلیشنشپ راشي نو تاسو چې کوم پرفارمنس دی هغه ویل ډیفاین شي تاسو چې کوم کورس اف اکشنز دی هغه ښه طریقې سره چې کوم نه غنا اچیو کېدلو موقع میلاو شي ډیر کم ټایم کې ډیر کار کول کېږي ریسورسز ډیر وایزلی یوټیلایز کیږي او خلک ټول خپل انپوټ چې کوم نه هغه خنه خه طریقې سره چې کوم نه کنه امپلویز چې کوم نه هغه استعمالي ارګنایزیشن لپاره بیا موږ سره د لیډرشپ ان ایموشنل انټيليجنس دا موږ سره اکورډینګ ټو د گولمن 2001 ایموشنل انټيليجنس دا تھیوري انټروډیوس کړي و دا تھیوري بیسیکلی بیسډ و په ایموشنل بیسډ و هغه خلکو لپاره کنه چې هغه خلک په کې کور کړي چې کوم ایموشنل بیس دی هر هغه حالت چې کوم راځي نو هغه دی بیا امپلویز سره چې کوم نه کنه ایموشنل اٹیچمنٹ شو کوي چې فار ایگزامپل یو امپلوی دی هغه پریزنس ناراضي په ارګنایزیشن کې نه هغه پورا ګراوند ورک کوي یو امپلوی لپاره چې څه ریزنز دي چې دا امپلوی افیکټیویټی نشته یا افیشنسي نشته دا لوپ هول ډیفاین کول لپاره دا تیوري راغله او دا تیوري چې کوم نه یو بیس لاین جوړ کړو یار دا ټاپک چې کوم نه نون امپورټنت دا په پریږو بیا موږ دې کې تاسو ګورئ چې what leaders do نو دا ډېر امپورټنت دا ایډیر 1973 کې دا ویلیو چې کوم درې اسنشل رولز دي ضروری چې کوم رولز دی لیډر پوینټ اف ویو سره هغه ایډیر چې کوم 1970